بسم الله الرحمن الرحیم قدرمندو کتونکو عمر جمشید یم درې اعمال داسې دي درې اعمال چې تا به جنت ته داخلي دا نبی علیه السلام وایي څوک چې دا درې اعمال درې خوبۍ چې په چا کې وي نو دی به جنت ته ځي دا کمې خوبۍ دي دا ویډیو پیغام تاسو وګورئ بیا راسره زه خپلې خبرې کوم دا ویډیو پیغام تاسو وګورئ چا چې په دې دریو کارونو عمل وکړو زه نه واما نبی علیه السلام فرمایي دا جنتي سړی دی اول نمبر من اکل طیبا چې د رزق حلال بنیادی خبره چې خپل رزق حلال نونی حلالي حرام نخوري اوله خبره چې دی خپل رزق پاک حدیث مبارک کې راځي یو سړی به د بیت الله نه غیر چاپیره ګرځي د کعبې نه او اوازونه بکې او ناری به وخی چې الله ما معاف کړه الله وی زبې نه معاف زکا چې د په ګیړه کې به حرام پراتی او په وجود به حرام اغوستي نه قبلوم دا دعا چې په ګیړه کې حرام دی او په وجود کپڑے حرام اغوستي دی او دند حرام دی او دی وی الله مو بخنه بخم نو اول عمل من اکل طیبا چې یو سړی رزق حلال نونې پاک خوري لګ دی خو حلال ګټه دی لګي خو حلال بس دا بنیادی خبره دا ګورې غټ اثر پرې باسي بیا بچی نه حافظان کی بیا بچی علما کیږي نه خاندان کې بیا حفاظ او علما نه را رسي چې کله د سړي رزق حلال دی او دویمه خبره وعمل فی سنت او هغه زما په سنت باندې عمل رزق حلال وی او زما په سنت باندې عمل کوي چې هر کار کوي نو هغه په سنت طریقه باندې چې ردا کار کوما د دې کار سنت طریقه سوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې کار سنت طریقه څخه خود نو اول چې رزق حلال او دویم چې عمل د سنت مطابق هر عمل چې کوي په سنت طریقې کې دریم وامن الناس بوائقه او دریم خبره ده چې خلق د تکلیف نه په امن کې چاله تکلیف نه ورکړي رزق حلال او په سنت عمل او د لاس سوکم په تکلیف کې نه نبی علیہ السلام فرمایي دا سړی جنتی سړی دی جنت تلاړ چې دا درې کارونه د کوي قدرمنو تاسو دا شارټ غونډه بیان وکړو چې پچا کې دا درې خوبۍ وي نو هغه به جنت ته ځي چې هغه د مولانا صاحب یوه خوبي دا یاد کا چې یاره څوک حرام نه خوري نو دی به جنت ته داخلیږي او بله خوبي چې دا څوک چا کې د نبی علیه السلام سنت وي نو دی به جنت ته داخلیږي او بله خوبي پکې چې کومه ده نو هغه دا چې دنه څوک تنګ نه وي یعنی د لاس او زبان نه څوک تنګ نه وي نو دا سړی به جنت ته داخلیږي قدرمنو دا هر سړي ته پکار چې دا درې خوبۍ په ځان کې راولي دا ویډیو کتلو ډېره مهرباني ټولو ملګرو ته خواست دی چې دا خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او مزید داسې ویډیوګانو کتلو دپاره زموږ یوټیوب چینل عمر جمشید سبسکرایب کړئ